بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل أكثرهم قوم يعدلون. صدقت يا رب العالمين. لومبانو آیاتونو ترجمه شوی او تفسیر په دې باسي ورته شروع وکړي. الله رب العزت فرمایي: أمن خلق السماوات والأرض، آیا څوک دی هغه ذات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی، وأنزل لكم من السماء ماء، او نازل کړي دي نازلوي د اسمانونو اوبو لرا، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، بس من را زرغونو بدی سره باغونه ذات بهجه خاون درونق، بس را زرغونو بدی سره داسې باغونه ذات بهجه سره د تازګۍ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، ما كان لكم نشتد استاسو دپارا ان تنبتو چی تاسو را زرغن کے شجرها سبوٹو لرا ونو لرا اِلَٰهٌ مع اللہ، ایوی اِلَٰهٌ مع اللہ، آیا اشتد بالمعبود سرد دغف دے، آیا اشتد بالواقدار سرد دغف دے. نو دا دی طولو چی کم دے کم رازی جواب بیدائی چی نا نشتر بل خدے نشتر. اللہ اِلَٰهٌ مع اللہ، آیا اشتد بالواقدار سرد دغ اللہ، توی لا الہ الا اللہ، نشتد لائق دا عبادت کدا عبادت لائق دی صرف دک یو ذات دی جسوک دی اللہ، بل هم بلکی دی قوم داسی قوم دی یعدلون چی دا حق نا انحراف کوي. امن جعل الارض قرارا، آیا سوک دی حق ذات چی گرزولی دی زمکی لرا قرارا زائد ٹکو زید ٹینگیلو، وجعل گرزولی دا خلالها، وجعل خلالها انهارا، او گرزولی دی بدغل پمند دغزمک کی نهرون لرا، وجعل لها رواسیا، او گرزولی دی بدغا زمک کی غرون لرا سو دا پارا دی دا زمک براتی گش، وجعل بین البحرین حاجزا، او گرزولی دی دغدوو دریابون لا، او گرزولی دی دریابون لرا حاجزا فردا، او گرزولی دی پمن دا دو دریابونو کی حاجزا فردا. اِلَٰهٌ مع اللہ، آیا اشتد بالمعبود، آیا اشتد بالواقدار سرد دغ اللہ، توی لا الہ الا اللہ. اخرین آوازو با سے بدے چا پیسے نے دے، لا الہ الا اللہ، نشتد لائق دا عبادت کدا عبادت لائق ذات صرف یو اللہ دی، کدا عزت ورکون کی ذات دی نو غسوک دی
الله که د ذلت راوستونکي ذات نو هغه څوک دی الله بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی لا یعلمون نه پوهېږي اکثر دې نه پوهېږي دا ځکه دا کیسې جوړې کړې دي الله رب العزت امن آیا شته دی هغه ذات آیا څوک دی هغه ذات یجیبو چې قبلوي المضطر د بېکسه او د بېمجبوره اذا په هغه وخت کې دعاهو چې دی دغه الله رب العزت ته آواز وکړي چې دغه ذات ته آواز وکړي نو د بېکسه آواز اورېدونکي څوک دی الله اے دا حاجت والا چې څوک حاجتمند وي دا یې حاجت پوره کوونکي څوک دی الله اے چې څوک بې عزته وي دغه بې عزته ده دغه بې عزته ده عزت ورکوونکي څوک دی وایه الله د بې رزقه دپاره رزق ورکوونکي څوک دی الله اے د ستا او زما دپاره د ایمان درکوونکي ذات څوک دی الله اے امن څوک دی یجیب المضطر اے څوک دی هغه ذات چې قبوله کړي واوري اواز د بېکسه او د حاجتمنده اذا په هغه وخت کې دعاهو چې دی اواز وکړي دغه ذات ته ویکشف السوء او چې لرې کړي دغه غم لره کرب لره تکلیف لره ويجعلكم وغرزوي تاسو لرا خلفاء الارض واقداران دزمکی خلیفگان دزمکی الہم مع الله آیا اشتدی بالواقدار سرد دغا اللہ آیا اشتدی بالداسی ذات بالمعبود اشتدی سرد اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشته دی بل ذات صرف څوک دی الله قلیلا ډېر لږ دي ما د هغه نه تذکرون چې تاسو نصیحت قبلوئ ډېر لږ درکې داسې دی الله وایي چې هغه نصیحت قبلوي ورنه الله هغه ذات دی چې هغه آواز موري پیدایش هم دار څه هغه الله کوي حضرت الله وایي امن یهدیکم آیا څوک دی هغه ذات چې لاره ښایي تاسو ته فی ظلمات البر والبحر فاغ تیارو د وچه کې او په تیارو د لمدې کې ومن او څوک دی هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانو لره بشرا خبر ورکوونکي بین یدی رحمتي وړاندې د باران نه الله رب العزت فرمایي چې هغه ذات څوک دی چې هغه دا هواګانې راولیږي مخکې د څه نه د باران نه دپاره د خبر ورکولو چې دا خبر ورکوي د باران خانو دا کم ذات دی الله ومن او څوک دی هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانو لره چې چلوي هواګانو لره بشرا زیري بین یدی رحمته وړاندې د د باران نه الہم مع الله آیا شته دی د دغه ذات او د دغه معبود سره بل ذات لا اله الا الله نشته دی بل معبود د عبادت لایق چې د هغه عبادت وکړي شي مګر صرف یو الله تعالی الله منزه دی دغه ذات پاک دی دغه ذات اوچت دی دغه الله عما د هغه څه نه یشرکون چې دوی ورله شریکان ګرځوي د دغې نه الله پاک دی ها بیا الله رب العزت فرمایي امن یبدأ الخلق آیا څوک دی هغه ذات چې ابتدا کوي د مخلوقاتو د مخلوق ابتدا دا الله کړې ده ته پیدا کړی الله رب العزت پیدا کړی کوم دی هغه ذات څوک دی هغه ذات چې هغه ابتدا کړی د مخلوقاتو ثم یعیده بیا دغه الله ته د واپس ده ومن یرزقکم من السماء
او څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمانونو نو د ځمکو نه د اسمان نه د بره طرف نه انور د سپوږمۍ ده د هغې په واسطې سره بارانونه دي وایي دا کوم ذات دی چې د هغې په واسطه تاسو له رزق درکوي او د ځمکې نه بوټي رازرغونېږي د دې نه میوه راوچتېږي د دې نه فصل راوچتېږي نو دا راته ووایه چې دغه ذات څوک دی اإله مع الله آیا شته دی بل معبود سره د دغه الله آیا شته دی بل واکدار سره د دغه الله لا اله الا الله نشته دی بل ذات نشته دی بل واکدار دغه شان د الله په شان د الله رب العزت په شان بل واکدار نشته قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هاتو راتګ وکړئ راوړئ برهانکم دلایل خپل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتونی موږ خو درته څه ووایي دا هم درته وایي چې ځمکه موږ پیدا کړې بارانونه موږ کوو دا کوو دا کوو دا کوو که ستاسو په دې شیزونو کې شک وي تاسو سره څه نور دلیلونه وي چې دا لات منات او عزا پیدا کړي دا پیر بابا او فلان کسکر بابا پیدا کړي دي نو بیا څه دلیل راوړه څه دلیل خو به در سره یې که نه چې دلیل در سره نشته نو بیا قرآن ومنه بیا د الله وحدانیت ومنه الله یې توفیق راکړي الله وی قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يعلم نفوهیږي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي الغیبه په غیب باندې الا الله مگر صرف یو الله په غیب باندې څوک پوهېږي یو الله رب العزت چې دی دا په غیب باندې پوهېږي په نالیدلو خبرو باندې یو الله پوهېږي که ته وایې بل ذات دی هغه به راله کیسه سمه کړي نو داسې نه ده الله رب العزت دا په هغې باندې پوهېږي دا عباسي خلفاو لومړنی خلیفه او خلیفه منصور ده یو پیره خوب ولید او خوب کې ملک الموت ولید نو هغه ته یې وایي چې زما د عمر څومره وخت باندې هغه ورته داسې پنجه ونیسه نو ده به دا تعبیر ویونکي راوخته یو ورته یو تعبیر کو چې 15 ورځې دي او چا ورته 15 میاشتې دي او چا ورته 15 کاله دي مختلف تعبیرونه د خلکو ته وایي نعمان بن ثابت روغواړي رحمه الله امام ابو حنیفه صاحب وایي روغواړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله راغی هغه ورته وایي نه وایي دا خو د قرآن هغه آیات ته اشاره ده چې الله رب العزت فرمایي چې د 5 څیزونو علم دا چا سره نشته ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت انسان ته دا پته نه لګي چې به باران به کله شي دا الله تعالی دې تخمینه ولګي دا وایي چې احتمال شته او حقیقي نه الله تعالی وریاض راشي باران نشي بیا الله رب العزت وایي چې د مور په خېټه باندې سدي عام بنده ته پته نه لګي مشاهدین پته لګي خو ډېر موده پس ماشوم چې دی د هغه بنیادي څیزونه هغه پوره شوي یا بنیادي دا کار په هغه باندې شروع شوي پس د هغې ته بیا پته لګي الله رب العزت فرمایي ده ته دا پته نه لګي چې سبا به دوی څه کوي سبا خوري سبا دا پته ورته نه لګي او دا پته ورته نه لګي چې په کومه ځمکه به مړ کېږي په کلي کې به مړ کېږي په سفر کې به مړ کېږي په جومات کې به مړ کېږي په سلیما کې به مړ کېږي دا پته ورته نه لګي نو دا علم نو دې ورته ووایي دا خو دې آیات ته اشاره کړې الله وایي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يعلم نپوهیږي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي الغیب په غیب باندې الا الله مگر یو الله وما یشعرون او د شعور نه لري ایان یبعثون چې
چې کله به دې پاسولی شي دې د دې شعور نه لري په دې نه پوهېږي چې کله به راودرولی شي بل ادارک بلکې ناقص شوي دي علمهم علم د دوی بل ادارک بلکې بند شوي دي ادارک په اصل کې تدارک نو دلته به راځي معنی هم لازمي بل ادارک علمهم بلکې بند شوي دي علم د دوی فی الآخرة په باره د آخرت کې بل هم بلکې دوی فی شک په شک دي منها د دغه آخرت نه الله رب العزت فرمایي چې دي د دغه آخرت نه دا په شک کې دي په تردد کې دي دی وایي چې وایي آخرت شته او که نشته په شک کې اخته شوي بلکې الله وایي داسې نه ده بل هم منها بلکې دي د دغه آخرت نه عمون ړانده دي الله رب العزت فرمایي بلکې د دغه آخرت نه ړانده دي نظر یې نه لګي آخرت والا پروګرام ورته نه ښکاري د آخرت زندگی ورته مهیته نه ده هغه یې شاته غورځولې ده او په هغې نه سوچ کوي نه فکر کوي که ته ورته ووایې چې هلکه دین دپاره څه کوی کېږي به مړه هغه جهان څه به بیا کوو الله وایي بل هم منها عمون بلکې دوی د دغه آخرت نه ړانده دي الله دې د دغه حالت نه بچ کړي والله د استقامت رانصیب